هغه درود شریف چې داغي فزریعه باندې به الله رب العالمین ستاد اتیا کالو گناهونه معاف کی او الله رب العالمین به تاسو د اتیا کالو د عبادت ثواب درکې ښا د اتیا کالو گناهونه معاف د اتیا کالو د عبادت ثواب سیدا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی هغه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کوم یو انسان په ما باندې درود شریف وای نو دا درود شریف په د قیامت په ورځ باندې د بلسرات په وخت کې د لپاره یو نور یعنی رڼا بوي او چې کوم یو انسان په ما باندې د جمعې په ورځ باندې د مازیګر د مانځن وروسته دا درود شریف اتیا پیری په داسې حالت باندې وای اتیا پیری د جمعې په ورځ د مازیګر د مانځن وروسته په خپل ځای باندې کینی او دا درود شریف چې کم دی په ما باندې اتیا زله هغه وای نو الله رب العالمین به دته د اتیا کالو گناهونه معاف کی او دته به الله رب العالمین د اتیا کالو د عبادت ثواب ورکي 80 سال گناہ معاف او د 80 سال د عبادت ثواب مختصر درود شریف دی خال لږ ساعت پی لګي درود شریف کم یو دی درود شریف دا دی جی اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما مختصر درود شریف دی زما عزتمند تقریبا چې 10 منټه پاو ساعت په پدې باندې نه لګي د جمعې په ورځ د جمعې د مانځنه رستو سیدا د درود شریف نورم ډیر لوی فضایل راغلي دي چې یو ځل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چا درود شریف وی لس گناهونه معاف لس نیکی لسی په جنت کې درجه بلندېده نورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په ما باندې درود شریف وی او څوک په ما باندې په کثرت سره درود شریف وی د قیامت په ورځ باندې به ټولو نه زیات ماته هغه سړی نږدې وي د چا چې د ټولو نه زیات په ما باندې درود شریف ویلې نو د درود شریف اهتمام کوئ دا درود شریف وای د دین علاوه کم چې موږ په مانځ کې درود شریف وای هغه وای داغه سره سره مختصر درود شریف صلی الله علیه وسلم یا وصلی الله علی النبی الامی مختصر درودونه چې دین هغه موجود دي هغه اهتمام کوئ ان شاء الله رب العالمین بر دې فزریعه باندې موږ ته دواړو جان خوشحالي راکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت به زموږ په حق کې الله رب العالمین ضرور فرمایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته